اے انسانا تا چرته سوچ کړی دی چې د قبر اولنۍ شپه څومره سختۍ آیا د دې یره څومره ډېری دا هغه ځای دی چې دلته مور و پلار نه راځي دا هغه ځای دی چې دلته خپل خپلوان رشتہ داران نه راځي دا هغه ځای دی چې دلته هغه ملګري یاران دوستان نه راځي دا هغه ځای دی چې دلته رڼا نه وي دلته تیارۍ او دا هغه ځای دی چې دلته اعمال په کار راځي نو اے انسانه په دنیا کې ښه اعمال وکړه ښه نیکي وکړه دغه شانتې لمونځ وکړه روجې ډېر ونیسه تلاوت وکړه نفلونه وکړه دا اعمال دا به انشاءالله ستا په قبر کې په کار راځي په اولنۍ شپه باندې عزتمندو او دویم نمبر چې کوم دی په دنیا کې د مخلوق سره ښه رویه ښه سلوک د هر انسان عزت د زړه نه نن سبا معاشره کې ډېر خلک داسې دي په ظاهره به تا سره ډېر خواږئ خو چې ستا نه جدا شي بیا به ستا دشمني تا پسې به خبرې هم کوي ستا غیبت به هم کوي او دغه شانتې ستا عزت ته به چې کوم دی نقصان رسوي ستا د عزت به غلي ملګرو د دې خبر نه چې کوم دی ځان ساتل پکار دی ای انسانه د دغه ځای دپاره په دنیا کې ښه وخت تېر کا پښتو کې یو متل دی چې ای انسانه ته چې دنیا ته رالې خلکو خاندل او د تا چې کوم دی جړل اوس ای انسانه داسې وخت تېر کا داسې اعمال وکړه الله رب العزت رضا کا چې سبا ته د دې دنیا نه ځې دا خلک به چې کوم دی جاړي او ته به چې کوم دی په خندا خندا د دې دنیا نه روانې یو څو ورځې مخکې زمونږ د ماما زوی هغه د دې دنیا نه لاړی یو کال چې کوم دی کینسر هغه مرض یې تېر کو په ځوانۍ کې تقریبا 30-35 سال عمر هغه ځوانانو ته هم دا پیغام ورکوم چې په د خپل ځوانۍ باندې مه نازېږئ دا سوچ او تصور ونه کې چې زه به بوډا کېږم او بیا به چې کوم دی اعمال کوم بیا به چې کوم دی د الله رب العزت بندگی کوم د مرګ او ژوند هېڅ پته نه لګي ډېر ښایسته ښایسته ځوانان د دې دنیا نه لاړه خو لیکن هغه هم یو ځوان و خو په دنیا کې ډېر ښایسته وخت تېر کړی و اعمال یې کړي و د خلکو سره ښه رویه استعمال کړې وه دغه شانتې په کلي کې یو د هلکانو مدرسه او د جنکو مدرسه په کلي کې غټ جومات و پای کې امام و د خلکو نه زړونه اخیستي وو هغه چې د دې دنیا نه تلو الله رب العزت ورته چې کوم دی د خندا یو چهره ورکړې وه او یقینا داسې کس نه و چې هغه جړلی دي که خپلوان دي که پردي دي ټول ورپسې جړل نو دا ولې چې دنیا کې ښه وخت تېر کړی عزتمندو ملګرو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې قبر دا چې کوم دی یو عارضي غوندې څیز مه ګڼه دا چې کوم دی د جنت د باغچو نه یا باغچه ده او یا چې کوم دی د جهنم د کندو نه یوه کنده ده او انسان باندې یو څو مرحلې ډېرې سختې راځي چې په دې کې یو مرحله دا هم ده چې انسان اولنۍ شپه په دې قبر کې دا ډېره زیاته سختۍ کله چې دا انسان وفات شي او دا چې کوم دی په دې قبر کې کېښودی شي او دا چې دوه فرشتې راځي نکیر او منکر او دی چې کله هغه ویني نو دی ویریږي نو دغه مرحله چې کوم دی ډېره زیاته سخته دی په ځان سره سوچ کوي چې اوس به زه به پیل کېږم او که پاس کېږم نو چې کوم یو انسان په دنیا کې ښه وخت تېر کړی ښه اعمال یې کړي نو د نه به تپوس کېږي چې من ربک ستا رب څوک دی نو چې په دنیا کې خپل رب خوشحاله کړی د هغې عبادت یې کړی نو هغه به وایي چې زما رب الله دی ربي الله او چا چې الله خفه کړی هغه به
بیا دا جواب نشي ورکولی